د الله نبی محمد صلی الله علیه وسلم فرمائی من رحم اللہ امران قالا فغنما او سکتا فسلما. دا اللہ نبی یا اللہ پا اغا انسان خاص رحمت وکا چی کل خبر کئی نو دسی خبر کئی چی غنیمت مانا سا زال لدیر خیر جمع کئی او چی کل چپ کینی نو بس سالی مزان دا مصیبتونو دا پریشانیانو دا خفگانون نبچ کی لگ. اول دا یاد ساتا خبری کوا خیر دے کوا پابندی نشتا دا خبرو خو چې خبرې کوي نو دا سوچ کوه چې دا کومه خبره چې زه کومه نو دا زما دپاره د خیر ذریعه جوړېږي که نه جوړېږي. او چې کله خبرې نه کې بس بیا چپ شه د دنیا د مشکلاتو نه به هم بچ شي که خبرې دې نه کولې او د آخرت د مشکلاتو نه به هم بچ شي که خبرې دې نه کولې. د دې نه لږ غونتې مخکې یو خبره واوره هغه دا ده رب العالمین پا ما و تابانی چه غٹ رحمت کرے دے پس دا نازلی دلو دا قرآن نا قرآن فرمائی دا طول نلوی نعمت انسان تعالی ماسی شیدر کے کتا سوچو کہ سورت رحمان کے رب العالمین دے سوئی الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. اللہ وی ز رحمان ام اللہ وی اللہ رحمان ذات دا اللہ دا طول ناولنے رحم دارے چا اللہ تعالی انسان تا قرآن خود لے لے دی خبر بانی خاول پویشے چا قرآن دا اللہ خاص رحمت دی دا خو بی و خبر کئی زمایوی خبر وار انسان تمی پیدا کری خو علمه البیان تعالی د خبرو د کولو چل درته ښودلی چې ته به خبرې څنګه کوې. که ته سوچ وکړې په دنیا کې چې څومره مخلوق دی هغه چې تا سره هغه چې خبرې کوي هغه به ستا په شان خبرې ونه کړي لږ سره خبرې نشي کولی که څه کوي تا نه چلی زده کوي توتي شو یا کارو شو یا وغیره دا یاد ساته چې دا کم نعمت د خبرو په تا باندې شوی دی والله دا په ټول مخلوق نه دی شوی لږ خبرو چل الله موږ ته که ته سوچ وکړې دا ستا چې کومه وړه ژبه ده د دې نه دا غوا میښې غټه ژبه ده لږ خو هغه خبرې نشي کولی. خو یو ټکی ورسره دویم هم واوره هغه دا چې تاله ژبه درکړې او د خبرو توفیق یې درکړی داسې یو کنیکشن یې په دې ژبه کې پیدا کړی بس چې رب العالمین د انسان د دې خبرې نه د خبرو کولو توفیق ورکړي لږ. خو یو دویم ټکی مې ویلې دا هم یاد ساته چې ستا سره د هر یوې خبرې به زه د قیامت په ورځ حساب کوم او دا خبره په حدیث کې نه ده دا د قرآن کې د سورت قاف کې رب العالمین فرمایي ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. ستا د خولې نه چې هر خبره راوځي ستا خواته تیار څوکیدار هر وخت کې ناست دی. که ته ښه خبره کې هم لیکي که ته بده خبره کې هم لیکي داسې به نه وې. اوس بیا دویم دام دریم دام واوره زما استاد چې څومره اعضا دي سترګې دي دا په یو ځای پورې خاص دي لیدلو والا شی نه رنګونه به ویني مخې ته چې شی هغه به ویني غوږونه به دې اوازونه واوري او یا به ستا د دې سترګو نه زیات تکلیف د لیدلو والا شي ته ورسېږي په غوږونو باندې به زیات نه زیات ګناه د اورېدلو والا وکړي. خو د ژبې دومره خطرناکه ګناه ده د دې نه مخلوق خلاص دی نه ترې خالق خلاص دی د ژبې داسې نه ترې موجود خلاص دی نه ترې معدوم خلاص دی ژبې نه حاضر خلاص دی نه ترې غایب خلاص دی. د دې د وجې نه دا یاد وساته که د دې ژبې حفاظت دې وکړو نو دا یاد ساته چې رب العالمین به په تا خصوصي رحمت کوي لږ. او هغه لږ خبرې ته لږ سوچ وکړه نن چې ته سوچ وکړې داسې خبرې چې ته کوې که نه چې هغې ته لا یعنی خبرې وایي من هغه خبرې چې ستا نه په دنیا کې په کار راځي او نه دې په آخرت کې په کار راځي
دا خبره چې ته کې دام غلطه کړه، بلکې دا الله نبی محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنیه، د انسان خسته اسلام با ته په څه باندې پیژنې چې هغه خبرې نه کولې چې د سره مناسب نه وي، بې پیرې خبرې نه کولې. نو که ته لا یعنی خبرې کې دا هم تاب د خپل ژبې حفاظت ونه. دویم که ته داسې خبرې کې چې هغه باطل خبرې خوس کې په باطل خبرو کې دا دې بیا غلطي وکړه، بلکې که ته سوچو کې چې څومره ګناهونه دي نن سبا ټول د دې ژبې ګناهونه دي. بس که ته جګړې کې دا هم ستا د ژبې خبرې، که ته میرا مناظرې او بحثونه کې دا هم ستا د ژبې ګناه ده، که ته داسې کار کې چې په یو مسلمان پسې سب کې ایزا ورته رسې کنزل ورته کې دا هم ستا د ژبې ګناه، که ته غیبت کې دا هم ستا د ژبې ګناه ده، که ته نمیمه کې دا هم ستا د ژبې ګناه ده، که ته طعن او خیرې کې دا هم ستا د ژبې ګناه. زما پیغمبر وی هغه ته خو مؤمن نه وی چې هغه طعن او لعن هر شي ته خیرې کوي، دا پیغمبر وی داسې ته مؤمن مو وایه. لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان، مؤمن هغه ته نه وی چې هر چا باندې عیبونه لګوي او په هر چا ته خیرې کوي، دا مؤمن نه. بلکې که ته سوچو کې ذی اللسانین چې یو چاته یو شان خبره بل چاته بل شان خبره دم د ژبې ګناه ده. که تا سوچ وکړو نو دا خبره به تا ته پته ولګي چې دا ژبه صغره جرمه و دا جرم شکل ډېر وړوکی دی، خو عظم صغره جرمه و عظم جرمه، شکل ډېر جسم یې ډېر وړوکی دی، خو د دې ژبې په شان ګناه د یو چا هم نشته. بلکې که اسانه درته ویم په اسانو الفاظو د دې پته څه لګي چې ته مؤمن یې چې څو پورې دې په دې ژبه باندې لا اله الا الله نه ویلي ستا د ایمان پته نه لګي. او دا هم یاد ساته ښکاره چې پته لګي چې ته کافر یې هغه به د دې خبرې چې د لا اله الا الله د ویلو نه انکار وکړي. صحابي راغی عقبه ابن عامر رسول الله ته ویل یا رسول الله من نجات، څنګه به خلاصېږو د دنیا او د آخرت د فتنو نه؟ ځکه دا خبره نن هر څوک دا خبره کوي، د فتنو نه به څنګه بچ کېږو؟ د فتنو هر قسم د فتنو باران دی، د بچ کېدلو یوه لار ده هغه دا ده چې د الله نبي وایي املک علیک لسانک، دا ژبه د دې مالک شه، د ژبې مالک شه، د ژبې مالک. چې کله ستا ژبه ستا د واک د لاندې نه بس. علي به یو خبره کوله رضی الله تعالی عنه، ډېره عجیبه خبره وکړه. هغه به ویل اللسان معیار العقل، دا یاد ساته دا ژبه چې ده کنه دا د انسان ترمامیټر یا میټر دی، ستا د عقل پته پې لګي چې څومره بې عقلی او څومره چې څومره د ډېرې خبرې کولې ته په دې خبره